السلام علیکم ملګرو. نن درته یو ډیر مجرب عمل ښیم. هغه عمل د سر او د غاښ د درد په باره کې دی او بل عمل د خېټې د درد په باره کې دی. ملګرو، چې کم یو کس ته د سر یا د غاښ درد وي، نو د هغه دپاره پکار دی چې هغه پاکه تخته راواخلي او په هغې باندې پاکه شګه خوره کړي او په هغې باندې په میخ سره دا حروف ولیکي: ابجد، حوض، خطي. بیا دې مریض ته ووایي چې تو د درد په ځای باندې ګوته په زور سره کېږده او دا دې په زور سره په الف باندې دا میخ راکاږي او سوره فاتحه دې پرې ووایي او د مریض نه دې د حال تپوس وکړي. که چېرته د هغه مرض دا ختم شوی و، یعنې درد یې ختم شوی و، نو صحیح ده. او که چېرته نه و، نو بیا دې داسې وکړي چې په با سره دې په زور باندې دا میخ راکاږي او سوره فاتحه دې پرې ووایي. انشاءالله دا دې وکړي، د دې حروفو د ختمېدلو نه مخکې به د هغو درد ختم شوی وي. دویمه دا ده چې یو کس وي او د هغو په خېټه باندې درد وي، نو د هغې دپاره درته یو ډېر اسان او مجرب عمل درښیم. هغه عمل دا دی چې د قرآن کریم د سوره صافات آیات مبارکه: بسم الله الرحمن الرحیم، لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. دا آیات مبارکه دی 3 پیرې په اوبو باندې دم کی او په مریض باندې دغه اوبه وڅکي او یا دې داسې کار وکړي چې دا آیات مبارکه دا دې په کاغذ باندې ولیکي او د دې نه دې یو تعویض جوړ کړي. چې کله د دې نه یو تعویض جوړ کړي، نو بیا دې دا په خېټه باندې وتړي. انشاءالله د هغو د خېټې دا درد به ډېر زر تر زره ختم شي. ملګرو، که زمونږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، نو زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ.